السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو غلکلی وو امید لرم چې تاسو ټول به روز خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه 45 کالو سړي د 7 کالو ماشومې سره بدپیري وکړله زنا وکړه بیا د هغه زنا کولو نه بعد هغه سړی وتښتېد دوستانو پولیسو هغه درنده هغه ځناور ګرفتار کړو هغه ځناور داسې حرکت وکړو چې د 7 کالو ماشومې سره یې زنا وکړه ټول حقیقت درسره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان ورڅخه وخوئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي زیات ظلم شوی ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې دوستانو واقعي به موږ ډېرې اورېدلې وي خو داسې واقعه به موږ چېرته نه وي اورېدلې چې کله یو د 45 کالو سړی راپاسي د 7 کالو ماشومه چې سکول ته روانه وي هغه د سکول نه منې کوي زنا ورسره کوي په لاره کې بیا د هغه زنا کولو نه بعد هغه ماشومه په هغه بد حال هغه ځای پرېږدي دوستانو داسې حرکت یې وکړو پولیسو ته وایي زما نه ډېر زیاته غټه غلطي شوې ده چې ما د 7 کالو ماشومې سره زنا وکړله د هغه زنا کولو نه بعد داسې حرکت وکړو دوستانو وایي چې زه په ځان باندې نه یم پېښ شوی زه دماغو مریض یم هغه دماغو د مریض پالچه یم خو د ماشومې پلار وایي چې دا د دماغو مریض نه دی د ځان نه پیک پالچه ساده کړله او دا یې شو کړله پولیسو ته چې زه په ځان باندې نه یم پېښ شوی دوستانو وایي چې دا د دماغو مریض دی نو دا نور کارونه ولې نه کوي چې د 7 کالو ماشومې سره یې زنا وکړله دا پیسې ګټي د پیسو دپاره مریض نه دی مزدوري کوي د مزدورۍ لپاره مریض نه دی خو چې کله یې ماشومې سره زنا وکړله نو ماشومې د زنا کولو لپاره دا مریض شو دوستانو ګورو ماشومې ته انصاف میلاویږي که نه میلاویږي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه وخئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام